جی ګرانو کتونکو ټیم زموږ موجود یم په خبر مشهور بازار په فلمنډۍ یادې وي چې څو ورځې مخکې هم باران شوی دلته ډېرې غټې اوبه راغلې وي خو نن بیا هم یو ځل باران رحمت را ورېدلی و خو دلته دې ته یو قسم زحمت جوړ شوی او دلته بیا اوبه راغلې وې نو نن به مونږ دلته کې د دې ځای د چیرمین سره د دې ځای د صدر سره مختلف دکانداران سره خبرې کوو چې د دې مین وجه سره او د دې چا د وجې نه د اوبه راځي بیا دلته ډنډ کېږي خلکو ته نقصان رسي آیا کوم ضلعي انتظامیه چې شایکټه پانه کوي چې یاره شایکټې د وجې نه تجاوزات دي او د تجاوزات د وجې نه دلته د اوبه راځي آیا هغه صحیح دي او که نه د ډبلیو اس اس پي د ناقص صفایي وجه ده که څه بله وجه ده دلته به موږ ټولو سره خبرې کوو چې ته ځئ ما موږ سره اوسئ چیرمین صاحب دا راته ووایه چې په فلمنډۍ کې مخکې وروسته ډېر خوشګوار واقعات چې ډېرې زیاتې راغلي وې نن بیا معمولي باران شو بیا اوبه راغلي وې نو څه نقصان یې کړی دی کړی دی کړی او د دې څه وجه ده غفلت د چا دی د ضلعي انتظامیه دی که د ډبلیو اس اس پي دی که څه وجه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حاجی رحمان ګل چیرمن پیپل منډي بازار څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا ورځې کومې دي دا خاص کار دا د پشکال میاشت ساون میاشت ورته وایي دې کې بارانونه کېږي او کال په کال باندې دا مشکلات موږ ته راځي خو د دې ټوله ذمهواري به زه تاسو ته په ډبلیو اس اس پي والا باندې دا ټوله ذمهواري ده چې دا څومره نقصان کېږي د خلکو تاوان کېږي او نور چې څومره محکمې دي د دې نه علاوه مو د دې دا ټوله ذمهواري ده صفایي ناقصه صفایي ده د دې ټول دا څومره نقصانات چې کېږي د دې وجه ناقص صفایي ده کومې واڼې چې دلته جوړې شوي کوم ټنډیلونه چې دي د هغې صفایانې نه کېږي بر وخته که دی بر وخته په میاشت په میاشت هم دا صفایانې کولی نن به دا حالت نه جوړېدو وجه دا ده چې څومره زموږ ښار کې واڼې دي دغه دي د صفایي دغه خو شته دی نه په موږ کم څه کم دلته 22-23 سال وشو د 22-23 سال کې په 2015 کې دا نقصانونه دلته شوي دا اوس د حادثه راغله دا مین وجه دا ده چې ډېرونه افسر بند شي د ګندګي د وجې نه انتظامیه د صفایي خیال ساتي نه او چې صفایي خیال وساتي هېڅ هم نشته دی دا سیالکوټ کې هم شایکټه دی نور جانه دا سیلاب قدرتي آفت دی او زموږ بدقسمتي دا دی که زموږ صفایي نه کېږي لګیا دی دا ګورمنډۍ سر باندې دوه ټاکې کله صفایي شوې ده تاریخ ته ډبلیو اس پي نه تپوس وکړه د اوس صفایي وکړي 2 ټرک مال به ودي دی نه 2 ټرک نه زیات مال به ودي کم سپاټ دی هلته صفایي وکړي انشاءالله په خبر کې یو دی کې به اوبه نه اېسارېدی شي خو چې ټول ناقص کارکردګي دی اور کله دا ڈبلیو ایس ایس پی محکمہ جوڑ شوی ہے نا زمون بے یارو مددگار ہی ہوں 2005 سے ہم پیپر منڈی آئے ہیں ادھر کام کر رہے ہیں اور میرا نام بابا مہندر سنگھ ہے ادھر پانی سے رابطہ 2018 میں بھی آیا تھا پھر 2 دفعہ کل پرسوں بھی آیا تھا آج بھی آ گیا پوچھنے میں تو مینا خان سے آئے تھے منسٹر صاحب تھے ہمارے بابا جی گرپال سنگھ پی صاحب آئے تھے انہوں نے بھی چکر لگایا لیکن کسی نے تعاون کی بات نہیں کی نہ کسی نے اس طرح کیا کہ آپ کو ہمیں سکون مل سکے نقصان تو سب دکانداروں کو ہے خاص کر ہمارا 20-25 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے آج بھی ہوا تھا آج بھی پانی آئے تھے پرسوں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا ہر دکاندار کا 30 لاکھ 35 لاکھ 15 لاکھ چھوٹے سے چھوٹے دکاندار کا بھی کم از کم 5-10 لاکھ روپے نقصان ہوا ہے زمونږ دلته پلان نکونو روزګار دی او بارانونه کې چې د دې نه یو هفته مخکې اوبه راغلې وې دا بیسمنټ مکمل ډک شوی و او تقریبا 25-30 لاکھ روپۍ هغه نقصان شوی دی نن سهار چې کوم باران وشو هغې سره مو اوبه راغلې وې جی بالکل د پیپل منډۍ صدر او ینګ نوجوان موږ سره ولاړ دی او تعلق یې د تحریک انصاف سره دی هغه سره به خبرې کوو صدر صاحب دا راته ووایه چې حقیقي خبرې به کې 13 سال وشو د صوبایي حکومت تقریبا لږ نو دې صفایي ولې نه کوي په پښتونخوا کې د صفایي د وجې نه هر ځای کې سیلابونه راځي آیا که ډبلیو اس اس پي ناکامه ده نو دې دا محکمه ولې نه ختموي د هغې څه وجه ده نو تاسو به څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ویلي چې تحریک انصاف سره تعلق ساتي زه پهلا تاجر سیاست کو ټولو نه پهله زه تاجر یم بې پارټۍ والا یم تاجر ریډ کې هډې چې ورته ویل شي د خیبر نه ونڅه تر کراچۍ پورې داسې به یو تاجر هم نه غواړي چې یا د ملک نقصان ولټوي یا د ملک بربادي خو زه د خپل ګورنمنټ نه خاص کر د ډبلیو اس ایس پي نه چې دا ډبلیو اس ایس پي کله نه نوم په دې خوځل ډبلیو اس ایس پي نو د دې کار ختم شوی دی په دې باندې تنقید ما پیلم کړو وسیم کوم بیا بهم کوم دا نن خو قدرتي آفات دي د دې نه مخکې دا ډبلیو اس ایس پي چېرته ورکه ده زموږ بازارونو کې صحیح د پلاستیک کې یادوي چې پلاستیک دی دا ګند دی نو دا ګند به موږ لرې کوو د دې دپاره خپلې محکمې شته که نه د هغې کار دا دی دا تنخوا د څه خبرې اخلي صدر صاحب دا راته ووایه چې آیا دا کوم سیلابي اوبه راځي جی نو آیا دا صوبایي حکومت ناکامي ده د ضلعي حکومت ناکامي ده او که نه دا کوم چې دوی تور لګوي په تاجرانو د دې د تجاوزاتو او د شایکټۍ د وجې نه ده زه به دا یو خبره وکړم تا ډېر ښایسته کوېشن وکړلو د دې په حوالې سره
تاسو وی صوبایي حکومت یا نور ځلي حکومت یادوي دا قدرتي افات دي په دې بنیر کې خو له شای کټه شته صحیح ده د نور سیټون تم شای کټه نشته ده دا شای کټه د انګريز د ورنه ده دا شای کټه نن جوړه شوی نه ده نه پرون جوړه شوی او نه لس کاله مخکې جوړه شوی دا هر سړي ته پته ده موږ د دې ښار اوسیدونکي زمونږ آبا و اجداد دلته راغلل لاړل الله دې وبخښي ټول موږ پکې دا د وخت تېرو دا شای کټه خو د پخوانه ده خو دا سیلابونو ته زه قدرتي افات ویم دویمه خبره زه دا وایم چې تاسو په تاجر باندې تهمت لګوئ چې تاجر له تا ورکړي څه دي د دې نه مخکې چې کوم ډي سي صاحب اوس موږ راځه خپل زما د تاجر نقصان یې کولو د دې ډي سي نه مخکې نقصان شوی او د هغې نه مخکې نقصان شوی تاسو د تاجر له متبادل کې څه ورکړي دي ټول عمر دا تاجر ګریوان له تاسو رانیولی دی او په سړکونو هم راښکتلی دی ټول عمر دې تاجر له تاسو نقصانات ورکړي دي تاجر خو تاسو تجارت تفریح یې نه دی تاسو ویلې چې د حکومت د سیټ نه ریلیف زمونږ خو پرېږده د اقلیت له تاسو ریلیف ورکړو دا ما سره سیک برادري په دې پیپل منډۍ کې پرته ده هندو برادري ما سره دې پیپل منډۍ کې پرته ده د هغې چې کوم نقصانات شوي دي شرم مقام دی موږ پرېږده موږ به نیمه قبه وخورو موږ به نهاره دیره کړو زمونږ دې خلکو له خو څه ورکړه د دې خپل یو ایم پی ای منتخب شوی دی کنه هغه راغلی او کنه راغلی یاره د هغې ایم پی ای راغلی بالکل راغلی و ناستې ورپې نه شي زه هغه تاجر ته ټاوټ تاجر ویم چې کوم سړی ګلونه وړي کوم سړی خوشامدینې کوي دا زمونږ ورونه دي دې کې د میډیا والا دی دې کې څومره محکمې دي دې کې تاجر برادري ده دا خار زمونږ ټولو په شریکه خار دی دا صرف د تاجر خار نه دی نه د میډیا خار دی او نه د ای سی ډي سي خار دی دا زمونږ د ټولو په شریکه خار دی د دې صفایي دا به مقصد د ګلونو خار جوړو خو دا مشترکه دا به کله جوړیږي او دا راته ووایه چې تاسو سره نقصانات راغلل نو دلته د ای ډي سي ریلیف په نوم باندې هم جی یو ای ډي سي شته نو آیا هغې راغلل تاسو یې سره ریلیف دپاره هم کو کنه د څه ریلیف یې موږ ته فراهم کړی دی د کوم شي ریلیف یې فراهم کړی دی صرف یې زموږ دوکانونه وران کړي دي زمونږ تجارت یې خراب کړی دی دا اوس نقصانات چې شوي دي د یو دکاندار 50 لکه روپۍ نقصان شوی دی چاله یو 15 لکه 15 انې ورکړي دي ته ماله د دې جواب راکړه چې دا صوبایي ګورنمنټ دی که ځلي ګورنمنټ دی ای سی ډي سي محکمه ده که نورې داسې محکمې دي زما تاجر له اوسه پورې چا یو روپۍ ورکړې ده هسې راځي صوبې خادم جوړ شه د دې خلکو خادم جوړ شه بالکل دا زموږ سره عارف مامن چې کوم د پیپل منډۍ صدر هم دی نوجوان قیادت هم دی خو هغه په زړه کې ډېرې غټې ګیلې لري ډېر ګیلمن دی د صوبایي حکومت نه هم د ضلعي حکومت نه هم نو آیا چې داسې ګیلمن وي او داسې زموږ ځوانان وي نو د مستقبل به د پاکستان څه کېږي یا به د عوام یا د پاکستان تاجران به د ضلعي حکومت سره څه مرسته وکړي یا به د صوبایي حکومت سره څه مرسته وکړي او دوی ټول ګیلمن دي دوی وایي چې تاجر د ریټ کې هډ حیثیت لري خو چې کوم دوی له ریلیف پکار دی د دې سره تعاون پکار دی هغه قسم تعاون د نه صوبایي حکومت کوي نه ضلعي حکومت کوي او نه د شای کټه نه تجاوزاتو مسله ده دا سیلاب وبا واحد د نه صفایي د ناقص پروګرام د وجې